راځو دغه پیژنګلو دغه په خلوص تاسو را شریکو نو راځو د ټول نړومبیا زه حسن ګل حسن صاحب ته پروګرام کې هرکلی وایم. مننه جی مهرباني ستاسو د درون نظر یو جهان مننه کوم شکریا مهرباني. حسن ګل صاحب تاسو د باجوړ ځلند ستوری وئ او د باجوړ په ځلند شاعرانو کې حسابېږئ خو لکه تاسو لکه څنګه چې ما ذکر وکړو چې د تعارف محتاجه نه وئ خو بیا هم د کاریسټ مینوال په ټوله دنیا کې دي د دنیا په لار بر کې نو تاسو په خپله ژبه هغو ته خپله پیژنګلو هم وکوئ. مهرباني جی خوشحاله اوسئ. اول خو زه ستاسو د چینل کاریس ټي وي پښتو شکریا ادا کوم چې په دې لنډ تنګ وخت کې دومره زحمت وکړو او زما په شانې یو کس یو عام کس نه انټرویو کوئ زموږ پیژنګله کوئ ستاسو د چینل په ترو باندې ټولې دنیا ته زموږ اواز رسوئ. ډېره مننه کوم. زما نوم حسن ګل حسن دی او د تیرو 20 کالو راسي شاعري کومه په 2 ژبو کې بلکې په 3 ژبو کې په انګریزي ژبه کې هم طبعزمایي کوم نظم لیکم کله نا کله خو زما ډېر رجحان اردو طرف ته دی. اردو کې مې د ګوشې دل په نوم باندې یو کتاب هم چاپ دی ورسره د دغه کتابو په ذریعه باندې ایوارډ هم راته میلاو دی او نظمونه زما چې کوم د اردو لیکل شوي نظمونه دي نو خصوصا په سکولونو کې په اسمبلی کې مختلفو سکولونو کې د دعا په ځای یا د سکاوټ ترانې په ځای وایي نو په دې ادبي میدان کې کوشش کوو لګې او خپل پښتو کې هم ډېر کار کړی دی. کتاب خو لا چاپ نه دی خو مسوده تیاره ده نو اوس فی الحال د زمونږ موجوده امینه ګلظفر خان صاحب دپاره یو کتاب ما تاریخي کتاب شروع کړی دی د هغه بایوګرافي ده نو هیله لرم چې د هغه کتاب سره سره خپل د پښتو مجموعه د اشعارو هم چاپ کړم. مهرباني. بالکل حسن ګل صاحب په اردو کې هم شاعري کوي او پښتو کې موږ به نننۍ مرکه کې د دوی نه د اردو غزل هم اورو د پښتو به هم اورو. حسن ګل حسن صاحب تاسو وایي چې ما لکه کتاب هم چاپ دی ماشاءالله کتاب موږ ګوشه دل کتی هم دی ډېرو ملګرو به کتی وي او پښتو شاعري هم کوئ دا راته ووایي چې ستاسو پښتو شاعري کې لکه زموږ خو زیات کار د پښتو شاعرۍ دپاره کوو پښتو شاعرۍ کې تاسو غزل کم صنف ته ډېر رجحان دی غزل ته دی نظم ته دی آزاد نظم ته دی ټپاییزه لکه مختلف اصناف دي تاسو کم صنف ته ډېر زیات رجحان دی؟ یاره په پښتو کې خصوصا چې دی نو غزل زما په مجموعه کې به تعداد زیات وي د دې سره سره نظمونه هم شته آزاد نظم پکې کم دی خو شته پکې دی او غزلې چې دی نو انتهایی ډېرې دي انشاءالله تعالی چې لکه 2 مسودې تیارې دي خو یو به ترې چاپ کړو او یو ته به انشاءالله تعالی چې بیا کوم نوم مو ته خوښ کلی دی چې په کوم نوم باندې ستاسو را روانه مسوده به یاره نوم به ستاسو په شانې ملګرو په مشوره باندې لا داسې کنفرم کړی هم نه دی نوم نو ستاسو په شان د ملګرو په مشاورت باندې به کوشش کوو چې ښه شان نوم لاله تاسو تجویز کوئ او ولی کېږي انشاءالله موږ به هم کوشش کوو بیا ستاسو د خپله ماشاءالله دی به وایي نو حسن ګل صاحب مینوالو له هم دومره دغه نه ورکوو نور انتظار راځو د غزل د برخې نه به یو غزل شریکوئ او بیا راځو خبرې اترې به موږ کوو او شعرونه غزلې به هم اورو. مهرباني. اول به د اردو یو غزل درته ووایم مات ګوډ غزل دی ځکه چې اهل زبان یو خامخا بالکل څه کمی کوتاهی به پکې ہوا نہیں رساں چلتے وقت تیز تک ہوا نہیں رسان چلتے وقت تیز تک لوٹا دیار یار سے جا کر پابندیاں سماج کی کچھ اپنی مجبوری پابندیاں سماج کی کچھ اپنی مجبوری محدود رہی زندگی اپنی پریز تک واہ ڈیر اعلیٰ پنکھڑیوں کی زندگانی تھی ملحوظ وگرنہ پنکھڑیوں کی زندگانی تھی ملحوظ وگرنہ پہنچے ہوئے ہاتھ رکے گلے نو خیز تک واہ ڈیر اعلیٰ دیکھنے کی آس میں میری اڑتی ہوئی نظر دیکھنے کی آس میں میری اڑتی ہوئی نظر بس جھانکنے آئی تھی نقاب دبیز تک. مننه جی شکریہ. ډیره مننه تاسو اردو غزل او بالکل زما ځینو ملګرو زما نه دغه خواست کړی چې تاسو په خپل چینل کې د اردو اسم ورکړئ نو خامخا دغه اردو اسم را روانه ده او کېږي به موږ به بیا هم ستاسو نه کوو خو راځو موږ د پښتو یو غزل ته به راځو چې د پښتو غزل هم ستاسو ملګري واوري
او خپل د ادبي تنده په ماته. مننه جی شکریہ. یو غزل دی اشعار به رانه هېرېږي ځکه چې په تیارۍ باندې نیو. څومره خیرې چې د مظلوم د زړه د تله خیږي. واه څومره خیرې چې د مظلوم د زړه د تله خیږي، دومره سکروټې د اشرافو د عمله خیږي. څومره خیرې چې د مظلوم د زړه د تله خیږي، دومره سکروټې د اشرافو د عمله خیږي. نن رانه لار کې هغې کونډې پیغلې بیا وپوښتل، نن رانه لار کې هغې کونډې پیغلې بیا وپوښتل چې شاه زلمي به د کږې کنډو ته نن رانه لار کې هغې کونډې پیغلې بیا وپوښتل چې شاه زلمي به د کږې کنډو ته کله خیږي. د ژمي شپه ده خو بیا هم په اطمینان وده شه، د ژمي شپه ده خو بیا هم په اطمینان وده شه، د بیدارۍ ډزې د برغر د مورچله خیږي. په معذرت سره یو شعر دی چې د چا بد نه کوي بیا هم ورته بد رسیږي، چې د چا بد نه کوي بیا هم ورته بد رسیږي، د داسې کس د خولې به خامخا کنځله خیږي. شعرونه رانه هېر دي، معذرت کومه. چې کوم را یادېږي هغه پکې ووایي. ښه نو داسې چل کوو چې حسن ګل حسن صاحب بلکل موږ په دغه کې را دغه کو او راګیر کړی هم دی که نه، نو د چا خبره په منډه کې بریالی شوی نه دی، راګیر کړی هم دی. نو راځو موږ حسن ګل حسن صاحب خپل پیژنګلو کې دا وویل چې لکه زه اردو پښتو دواړه شاعري کوم، خو دا یو تذکره پکې ونه کړه او د مینوالو په ذهنونو کې به هم دا سوال را پیدا کېږي چې تاسو شاعري یعنې څنګه د کوم وخت نه شروع کړې او دا هم څنګه شروع کړه؟ ځینې ملګري وایي چې یاره شاعري ګنه د عشق او د مینې او محبت یا د دې دغه حالاتو نه راتېر شوی والی. نو ستاسو نه دغه سوال هم کوو، د هغه به د دوی سره یو مناسب دغه وي، او بله دا چې د کوم وخت نه شروع کړې؟ نو یاره داسې ده چې مینه محبت او عشق دا داسې یو شی دی چې دا یوازې د شاعر پورې محدود نه ده که نه. بلکل زما دنیا کې چې څومره لکه مطلب که موږ ځناور وګورو نو هغه هم د مینې محبت احساسات لري. نو دغه خبره خو به یو سایډ ته کو، خو شاعري اول ځل ما د اردو نظم په سن 95 کې لیکلی او کله چې زما نیکه وفات شو نو د هغه په هغه مرثیه ما لیکلې وه او هغه ما یو کس ته وښودله چې په اردو باندې مهارت لاره نو اپریشیټ یې کړه. یو قسم له ویل چې یاره دا ستا کوم الفاظ چې دي د مرثیې دپاره انتهایي سوټیبل دي، مناسب ترین دي او ته لکه اردو کې طب ازمایي وکړه شاعري کولی شي. د هغه نه وروسته بیا چې دی نو ما لیکل شروع کړه، نظمونه، غزلې او دغه شانې. دومره دا چې یو کتاب زما سره د اردو بل هم تیارېدی شي. نو لکه مطلب دا دی چې د پښتو په نسبت زه په اردو کې زیات په روانۍ سره لیکل کولی شم، اگر خو کمی کوتاهي پکې لکه د ځان ته مکمل ویل یا خپل کار ته مکمل ویل، دا یو قسم له خپل کار پریز کول دي، یو قسم له د تناو او د هغه د ټهراو کار کول دي. نو کمی کوتاهي به پکې کوشش به کوو چې هغه ته وباسو، خو البته دواړو ژبو کې زما انشاءالله ان قریب کتابونه را روان دي. یو خو بایوګرافي د نثر دی د امینې صاحب د تاریخ په حوالې سره د هغه چې کومې هلې ځلې دي، بلکې په هغه کې کوم موږ دا یو چې 150 ساله تاریخ پکې دی نو غلطه به نه وي، خو لکه دا په بایوګرافي او د دې سره به چې دی نو انشاءالله چې کله هم دغه مسوده چاپ ته ورکوله نو ورسره به زما د پښتو کومه مجموعه چې ده د شاعرۍ هغه به هم د دې سره چاپ شو. سنګل صاحب دلته ملګرو په ذهن کې یو سوال را پیدا کېږي، به ضرور زما په ذهن کې مونږ خو پوهېږو، خو ځینې کسان به وایي چې یاره بایوګرافي دا کومه بلا ده، دا کم ته چې سوانح عمري وایي، لکه مطلب د ګلظفر د پیدایش نه واله بلکې د هغه د نیکونو یو تاریخ دی د پیرنګي خلاف یو خاندانی پس منظر دی. نو هغه پس منظر سره د ګلظفر خان صاحب چې کومې هلې ځلې دي له سیاسي، لکه مطلب دا دی چې یو عام کس دومره سټرګل کول او دومره کوشش او جدوجہد کول او دې مقام ته رسېدل دا ځان له یوه قصه ده او زمونږ د ځوانانو دپاره یو قسم لا انسپریشن دی، هغه کوم ته چې دا هغه د جذبات راپارول یا حوصله اوچتېدل. نو دغه کتاب کې ډېر څه دي
د ځوانانو دپاره خصوصا چې کوم سټرګلینګ کسان دي لکه کوشش کوونکي کسان دي په سیاسي میدان کې د هغو دپاره پکې ډېر څه دي زده کړي. ان شاء الله په دې باندې به بیا موږ کله ان شاء الله چې کله دا وخت رالی نو او الله موږ ژوندي لري او داسې ماحول نو ان شاء الله ځانګړی یو پروګرام به وکړو په دغه باندې ځان له. خو نن موږ راځو یو بل غزل به درنه اورو. ستاسو مرضي ده که پښتو کې او که په اردو کې نو مینوالو سره شریک کړئ. ها د پښتو ستاسو چینل چونکې د پښتو چینل دی نو د پښتو یو غزل به درته ووایم. دا تکبر که د مزغو د دې خنځیره وځي دا تکبر که د مزغو د دې خنځیره وځي دا تکبر که د مزغو د دې خنځیره وځي یوه کړۍ به مې د توق د زنځیره وځي ډېره لا څوک مې دشمن ګڼي او څوک را سره بغض ساتي څوک مې دشمن ګڼي او څوک را سره بغض ساتي ځکه جذبې د امنیت مې له تقدیره وځي. ډېره لا یار یو ځل بیا دا شعر. څوک مې دشمن ګڼي او څوک را سره بغض ساتي ځکه جذبې د امنیت مې له تقدیره وځي. مننه. سور رنګ د شین سره یو ځای کړم در نکریزو رنګ له سور رنګ د شین سره یو ځای کړم د نکریزو رنګ لا ویم چې دا ترهه وحشت مې له تصویره وځي. سور رنګ د شین سره یو ځای کړم د نکریزو رنګ لا ویم چې دا ترهه وحشت مې له تصویره وځي. که د نظر معیار داسې په تولو ماسو که د نظر معیار داسې په تولو ماسو زر ده چې ټول معززین له جاګیره وځي. په منګه کوډې کوي دلته نفرتونه شیندي په مونږه کوډې کوي او دلته نفرتونه شیندي. دا ما کریلی ټکی ویلی او بیا د کیمور صاحب په مرضۍ باندې مې کري شیندي. په منګه کوډې کوي دلته نفرتونه شیندي زمونږ د کلي نه د فورا هغه پیره وځي. زمونږ د کلي نه د فورا هغه پیره وځي. په منګه کوډې کوي دلته نفرتونه شیندي زمونږ د کلي نه د فورا هغه پیره وځي. ساز غږوه خو د جومات د دروازې نه لرې ساز غږوه خو د جومات د دروازې نه لرې ګنې په دې به مولانا صاحب له تکبیره وځي. ډېره مننه. نور شعرونه پکې شته خو ښه راځو به موږ به نور هم ستاسو شعرونو له به هم راځو او تاسو وایئ چې یاره موږ